برو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت یو تمه غورځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځي هلکه دا ولي یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیا مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رخصت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جومات تم چې هڼ هڼ استاد راشي نو او چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا ستندر پریوتی دی خو تی صفا که کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځي او خیرنو جارو راوال او جاروی که کنه پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولي اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نا یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست نو یو خان راغی نه دس وی خان را وی کینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې مه زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کوم هلکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولی دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وایي هغه چړیا مړیا دی. دا مردار چې مړه شي دي ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي. زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام. دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي ګاډي لارې کې واچوي بوی ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تیرېدی. 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده. 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې؟ مالې مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په آرام کېنه توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي؟ اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انت شاہ جی انسته کہ میری اتنی اتنی وجہ سے دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي. ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړي ما ته وی وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختمه څنګه پې وروختې بیختې ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي.
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پورا نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې خی کنا خدي لاس یې کنا اګيري والا دې غلام دین نرانی ولي اے شرم دلیا پاکستان اے ذلیل او رذیل ملکا ننګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اولی لک تلی چې دا د کمزه ده د رشتہ کمزه سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویل ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر ول ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق ده نو په یو وخت په څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا په خرصور جمعات ترای نن د جلسه ورځ نه نن د غډې دوه ورځ ده بیا مته ودا نه پرې نه چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زوس تلې شوې کنه چې دا څومره غډېږي زه ورته چې شاباس شاباس او دې خزو ته چې خدا ځان وشنوي شابه او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبای خیوش نه وای شابه نن سبا دا چاته مو چې د کوی په غاړه ولاړی او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیلا ورکاو چې زیلاندې خپل سر وکړي زه چانه یریږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار دا تاسو چې جیل تلار شي په ضمانتونو راوځي او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اړي پور جیل ته را پسې راغی دا د مخامخ ته درو خلک په مړو وي دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیوما ولی او نیول اسلام خټکی وما نیوما ولی الا بوزم چې دا سلور سوارا سره ټول پری دي ایمان دیته وي ویزلیګر ولادت روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش ز فعائلی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم عائلی قوانین کې څو چې خزه ته به اجازه دي چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خوان بلادا وې چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي دي تاسو به خپل منډه وګورئ دا سي چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا دا یوا بجا دا د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځي چې سپیره وغورځي دونو اوس په خو تر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځو زه په تا راځم چا په کې आवाज وکړو چې دا سپای لیوانای ده امر وتای جبکه وې دا امر وته دې دا صدا
وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کته چې دا سپی لیونی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډی را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي وو څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک افټاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیجن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نا نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورې امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بش نہیں ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوستی شي شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا سیده زمونږ سرداره ده زمونږ بحرام کے نہیں زمادیدانو عرض میں ہو سو چکے دا چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا پسر سوداگانی کئی قوم بیگا مائے اٹھکے کرے ہو چه قوم بیزو میلو دے قوم څه شه دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پادغت څه شی اوس میں هاٹ لین باندې خدای سره خبرې وکړه اوس هاٹ لین پیژنې هاٹ لین څه ته وایي هاٹ لین هغه ډایرکټ وایرلس سیسټم چې ورته وایي خیال برا دیکھو وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دویشت ګولای د مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه اوته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټه راوخته هم خوري ډیر سات پس پیر صاحب راوته مونږ جی ته ډیر لیټ راوت ول ما خدای سره خبرې کولی د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې غرکشه چې غرکته د مرګرو ته مې پاسي خدایم بي خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها اینا ملوانه دي پهن اینا دي رن ای بیلیګر مولا دي رن پلانې دې ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخاني ته جمعه تر اپس راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرقی. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زورو بشي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي. قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړه پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړه. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړې، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده خدای م خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی، یعنی ستا ښکر دی زما نشته.
ستا لکای دا زما نشتا ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی ای پاسې زه د هندوستان د دیوبند پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته ووایه یو شی دی مولانا هزاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري आवाज راشئ وګورئ بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے مناسب دے ٹی وی بد وای هم خلاص خبره راشي که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي والے ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دې مرزو ځوړ پسې کړ چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نن د ټاک بړوا جوړی ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا دا سستاسو مور دوه میړه ده مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري ته خو پر دوه ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسد امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک دې سال جوړ کړی دی تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک د خوشحالۍ نومالي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر
تقدیر هم په ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتواړه جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اتواړه جنت دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړیو چې سر مې کل کړیو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه. مالولي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکوي.